این اوماغه ماډل دی کوم چې په 2022 کې پاکستان تحریک انصاف دلته د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او د پنجاب د صوبایي حکومت په لاس چې کوم خطونه لیکلي وو هماغه شان خطونه نن د وزیر اعظم د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي IMF ته لیکي. د لستوڼي ماران دا د پښتو ټکي به تاسو اورېدلي خو په عمل کې دا خبره اوس په پاکستان کې ثابته شوه چې اصلي نقصان چې کوم دی هغه د لستوڼي ماران خلکو له ورکوي. که ستاسو یاد شي په پاکستان کې چې کوم وخت کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په 2 صوبو کې په مرکز کې د عدم اعتماد په ذریعه باندې د هغوی حکومت ختم شو، بیا په پنجاب کې او په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت او په هغه وخت کې په پنجاب کې د تحریک انصاف وزیر اعلی پرویز الهی او وزیر خزانه محسن لغاری او په خیبر پښتونخوا کې وزیر اعلی محمود خان او د خزانه وزیر تیمور جګړه شوکت ترین چې سېنیټر او پخوانی د تحریک انصاف د خزانه د چارو وزیرو هغه د دواړو ته وایي چې تاسو IMF ته خط ولیکئ چې که پاکستان له تاسو قرضه ورکوي نو خیبر پښتونخوا او پنجاب حکومت د دې ذمہواري نه اخلي. قانون داسې دی چې کله IMF او پاکستان له قرضه ورکوي نو 4 ونه صوبې به په هغې باندې رضا وي چې دا معاهده موږ منو. خو IMF سره چې کومه معاهده روانه وه په هغه وخت کې چې بیا منظور هم شوه سره د دوی د سازشونو، ولکه دوی ته وایي چې تاسو داسې یو خط ولیکئ IMF ته چې وروره تاسو د پاکستان مرکزي حکومت له دا قرضه مه ورکوئ، یعنې بیا تاسو پیښ او خپل کار هم پیښ. دا یو ډېر انتهایي سنګینه غداري وه چې دوی د پاکستان مرکزي حکومت سره کړې وه. خو ظاهره خبره ده چې په پاکستان کې ډېرو خلکو غدارۍ کړې دي. پاکستان مات شو، مارشل لاګانې ولګېدې، نو چا چاته څه ووایي دغه شان هغوی ته هم تر اوسه پورې چا څه نه دي ویلي. اوس چې کوم کار د عمران خان پاټی او د محسن لغاري او تیمور جګړه کو په پاکستان کې خو د تحریک انصاف حکومت هغه شان طریقې کې نه دی پاتې چې هغه شان کارو کې عمران خان په جیل کې دی. اوس نریندر مودي را پاسېدلی دی او پرونه IMF ته خط لیکلی دی چې پاکستان له چې تاسو کومه قرضه ورکوئ دا موله مو ورکوئ او پاکستان سره چې تاسو کوم مالی مرسته کوئ نو په دې باندې نظرثاني وکړئ. او فټاف ته هم یو خط لیکلی دی چې تاسو پاکستان دوباره په ګرې لیسټ کې واچوئ. د پاکستان تحریک انصاف په مخکینی مرکزي حکومت کې پاکستان په ګرې لیسټ کې بیا چې د PDM حکومت راغی نو پاکستان د ګرې لیسټ نه راووته، د فټاف د ګرې لیسټ نه. او بیا IMF یو پروګرام د پاکستان لپاره منظور کړ چې هغه پروګرام ختم شو، نو اوس یو بل پروګرام شروع کړی دی چې د هغې 2 قسطه پاکستان ته ملو شوي دي او یو بل قسط یې ورته د دې میاشتې په 9 تاریخ باندې پاکستان ته ورکول کېږي تقریبا څه د پاسه د $1 ارب. اوس مودي IMF ته خط لیکلی دی چې تاسو پاکستان له دغه قرضه مه ورکوئ، پروګرام هم ورسره ختم کړئ، مالي مرستې هم ورسره مه کوئ او دوی په ګرې لیسټ کې واچوئ او د دوی سره چې تاسو څونه مرسته کوئ په دې نظرثاني وکړئ. این هماغه ماډل دی کوم چې په 2022 کې پاکستان تحریک انصاف دلته د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او د پنجاب د صوبایي حکومت په لاس چې کوم خطونه لیکلي وو هماغه شان خطونه نن د وزیر اعظم د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي IMF ته لیکي. نو دا د لستوڼي ماران چې زه یادوم نو که بیا هم تاسو نه پیژنئ نو تاسو پیښه او کار هم پیښه.